السلام علیکم دوستانو، زما نننۍ ویډیو د دې باره کې ده چې د کومه مؤسسې چې کوم مالک وي، کوم کفیل وي، که هغه د خپلې مؤسسې ملف ختمول غواړي، یعنی مؤسسه ختمول غواړي، نو نن دا بیګا دا قانون دغه شوی دی. الحمدلله ښکلي خبرونه دې باره کې داسې را روان دي او انشاءالله د دې حروف باره کې خدای پاک څه نصحت راوباسي. خو نننۍ ویډیو هغه ملګري وګوره چې داسې مؤسسه ختمه شي، نو آیا په دې کې چې کوم چا پسې حروف لګېدلي د دیو به څه کېږي، یا د چا اقامې ختمې د دیو به څه کېږي، یا چا ته خروج نهایي لګېدلی او دی نه تللی د دیو به څه کېږي، دا ټول تاسو سره نن په دې ویډیو کې شریک کومه. زما تاسو ته ریکویسټ دی چې زما ویډیو ټوله ګورئ، ستاسو پکې فایده کېږي انشاءالله تعالی. او د دې نه علاوه خیر دی که تاسو لایک کوئ که مه لایک کوئ ستاسو مرضي ده، خو فایده ترې اخلئ، خبرې ځان سره نوټ کوئ کوم چې د مقصد دی او بس بیا ځئ. راځو دې خبرې ته درته ګوره دوستانو. کله چې یو اخبار 24 په دې باندې بیګا ارټیکل لیکلی و چې کله یو کفیل خپله مؤسسه ختموي، د هغې ملف ختموي، یعنی بلکل یې ختموي، نو د دې دپاره به هغه اول چې کوم دی نو هغه به اپیل کوي، ډاکومنټس به جمع کوي. چې کله وزارت العمل د هغې اپیل منظور کړو، نو هغه مؤسسه چې کله د هغې ختمه شوه، نو په دې کې چې په کومو کسانو پسې حروف لګېدل دي، نو دا خو تاسو ته ما مخکې په دې باندې ویډیو جوړه کړله، باید چې کومه مؤسسه ختمه شوه، نو که چا پسې حروف وي نو هغه بل ځای ته ټرانسفر کولی شي. هغه نوی صاحب العمل چې کوم دی هغه د هغې حروف ختمولی شي او ټرانسفر به یې وشي او قصه ختمه. دا پکې اولنی شرط و چې مؤسسه ختموي نو حروف کوزیږي. ټیک شو دوستانو، دا خو یو خبره شوه. دویمه چې ما تاسو کومه خبره کړې وه چې د چا اقامې ختموي نو دیو به څه کېږي، نو دا ما په بله ویډیو کې ویلو چې دا قانون منظور شوی دی چې د چا اقامې ختمي هغه بل چا ته ټرانسفر کولی شي. زوړ مکتب عمل یعنی زوړ مقابل مالی د 4 د 15 کالو د هغې د دې سره هېڅ کار نشته، بل چا ته د ټرانسفر وکړي، قصه ختمه شوه. د دې د زوړ مقابل مالی سره د دې هېڅ کار نشته. ټیک شو دوستانو. اوس که دا ملګری وایي چې یاره یو په دې مؤسسه چې کومه ختمه شوې ده، که دی اوس وایي چې یاره زه په دې مؤسسه کې نه پاتې کېږم، مطلب زه خروج نهایي ځم، نو دی به څه کوي؟ که دی خروج نهایي تلل غواړي، د اقامې په ده پسې مطلب دا د اقامې نه جوړ شي، نو دی به څه کوي؟ د دې دا کفیل داسې کار وکړي، ګوره که اوس د چا اقامې ختمي او هغه په آوټ پاس باندې لاړ شي، نو په هغې کې احتمال دا ده چې واپس نشي راتلی په نوې ویزه باندې. که د دې مؤسسې دا کفیل لاړو جوازاتو ته او رخصت العمل یې نوې کړه او بیا یې د خروج نهایي ولګو او دته میسج راغی، نو دی هر وخت راتلی شي، نو دی په لیګل طریقه باندې خروج نهایي هم تلی شي، واپس هم راتلی شي او د حروف والا تنزل هم کولی شي، حروف هم ختمېدی شي. ټیک دوستانو، کومه مؤسسه چې ختموي دا زبردسته دغه دی دوستانو. که ستاسو په دې دا کم شرایط چې ما په دې ویډیو کې ووایه، که په دې کې تاسو راځئ دوستانو، نو دې قانون نه فایده واخلئ. هسې خبرې دا کوئ ما چې تاسو په دې غوږ باندې واورئ او په دې باندې بسې بلکې څه عمل هم پرې وکړئ. زما تاسو ته ریکویسټ دی دوستانو چې د کوم ملګري چا اقامې ختمي یا چا په دې کټګریز کې راځو، چا پسې حروف وي، نو انشاءالله د دې دغه نه بھرپور فایده واخلئ. امید دی دوستانو چې ویډیو به ستاسو خوښ وي. که ویډیو هم خوښ وي، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو.